بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مونږ فرایض او شرایط څومره دي او کم دي نن به مختصر په دې ټاپک باندې خبره کوو. نو ګوره مونږ په هر مسلمان نارینه زنانه عاقل بالغ باندې فرض دی او دا د دین په ارکانو کې یو اهم رکن او عبادت دی. په دې وجه مونږ د کول او د دې ټول مسایل پیژندل دا په تمام مسلمانانو باندې لازمی او ضروری ده. نن به مونږ د مونږ په فرایض او په شرایطو باندې خبره کوو چې پای کې یو هم د انسان نه پاتې شي یا پکې غلطي واقع شوه نو دې سره مونږ باطلیږي او مونږ سره نه ادا کیږي. نو په مونږ کې ټول 14 فرایض دي چې پای کې وو ته شرایط ویل کیږي او باقی شپږو ته مونږ فرایض یا د مونږ ارکان هم ویل کیږي. نو په مونږ کې شرطونه کم دي. اولنی زی پاک، دویم بدن پاک، دریم کپڑے پاکي، سلورم ستر پټول، پنځم قبله ته مخ کول، شپږم د مونږ وخت پیژندل او وم نیت کول. د دې تاسو ته مختصر وضاحت کوم. یعنی اولنی زی پاک چې په کوم ځای کې مونږ مونږ کی چې هغه ځای بالکل پاک وي او پاغي باندې اس قسم نجاست نه لګیدلې، کوم مصلی باندې مونږ یا په جانماز مونږ چې هغه هم پاک او صفا وي. د کشن کې سړی په داسې ځای مونږ چې هغه پاک دی خو آس پاس علاقه کې ګندګي ده، نجاست ته، بدبو ده، نو په داسې ځای کې علما مونږ کولو ته مکروه لیکلي دي. نو بهتره طریقه دا ده چې په داسې ځای کې مونږ شي چې هغه ځای بالکل پاک او صاف وي. دویم چې کوم دی بدن پاک، یعنی د مونږ بدن د هر قسم د نجاست حقیقي او د نجاست حکمی نه پاک وي. نجاست حقیقي بول او براز، وینا، شراب، پیپ وغیرہ په بدن نه لګیدلې، او نجاست حکمی یعنی چې انسان بیا اودس شي یا حالت جنابت کې شي نو د بدن چې پاک وي. دریم کپڑے پاکي، مونږ چې په کوم کپړو کې مونږ کی چا کپڑے بالکل پاکي وي، کو چېرته هغه په جیب کې نجس کپڑا پرته وي، څه ګندګي پرته وي یا په جیب کې پیشاب بوتل وغیرہ پروت وي، نو په دغه صورت کې هم چې کوم دی مونږ نه ادا کیږي بلکې مونږ سره باطلیږي. د کشن په جیب کې نسوار، سیګریټ او چرس وغیرہ کې خودل او د سره مسکول دي ته هم علما مکروه ویلي دي. سلورم ستر پټول، ته سړی ته ستر حد چې کوم دی ته نوم نه راوالی تر ګوتنو پورې دی او ته زنانو ټول جسم چې کوم دی په ستر کې داخل لې سوای د مخ نه، د لاسونو او د خپو نه. خپې هم علماو لیکلي دي چې په مونږ کې پټې وي نو دا بهتر او افضل دي. د کشان د زنانو دا ویښتو دا هم په ستر کې داخل دي، کو چې د زنانو ویښته ښکاره وي یا داسې نری لوپټه اچولي وي چې پای کې د هغې هغه ویښته هغه توروالی ښکاري، نو په دغه صورت کې هم د دې مونځ چې کوم دی نه ادا کیږي بلکې مونځ سره باطلیږي. د کشان د نارینه او زنانه ته ستر چې کوم اعضا دي په دې کې یو عضو د هغې څلورمه حصه تدرو تسبیحاتو مقدار برابر کلاو پاتې شي نو دې سره هم چې کوم دی مونځ باطلیږي. کو چې فورن هغه ځای پټ کړي نو بیا سره مونځ نه باطلیږي بلکې هغې کې څه حرج نشته. پنځم قبله ته مخ کول، یعنی انسان چې مونځ کوي چې د مخ چې کوم دی قبلې طرف ته وي، قبله رو دي ودرېږي. شپږم ته مونځ وخت پیژندل، یعنی چې انسان کم مونځ کوي چې په خپل وخت کې کوي. د سحر مونځ کوي چې د سحر په وخت کې ادا کوي، د ماسپښین مونځ کوي د ماسپښین په وخت کې، مازدیګر مونځ کوي د مازدیګر په وخت کې ادا کول. او وم چې کوم دی نیت کول، نیت وی تړه پخې ارادې ته چې انسان دړه نه کلکه اراده وکړي چې زه دا پلان کې مونځ ادا کوم، او که څوک تر ژبې باندې او په زبان باندې د دې الفاظ ووایي نو دا هم چې کوم دی بهتر او افضل دي. دا و چې کوم دی دا د مونځ شرایط دي. د مونځ شرطونه ځکه ویل کېږي چې دا د مونځ نه شروع کېدو مخکې د خیال چې کوم دی ساتل پکار دي. باقي شپږ چې کوم دی د مونځ ارکان او فرایض ویل کېږي هغه دا دي: اولین تکبیر تحریمه، دویم قیام، دریم قرات، څلورم رکوع، پنځم سجدې، شپږم اخیری قاعده کول. ته دې زه تاسو ته مختصرا وضاحت وکړم چې اولنی تکبیر تحریمه وی چې انسان مونږ شروع کوي دغه وخت دی الله اکبر الولي، الله اکبر ویل. کو انسان لاسونه اوچت کې وګونو پوري او دی الله اکبر په خله باندې اونوي نو د چې کوم دی مونږ نه ادا کیږي بلکې الله اکبر ویل دا مستقلا فرض دي. د تکبیر تحریمه وی بعض علماء دا په شرایطو کې شمار کړی دي او بعض چې کوم دی دا په ارکان د مونږ په ارکانو کې شمار کړی دي. او دویم چې کوم دی قیام کول، قیام وی نیغ ودرېدل چې انسان په مونږ کې بالکل نیغ ودرېږي. ادنا حد علماء دا لیکلي چې کم سے کم دومره ودرېږي کو دی لاسونه پریدي چې د لاسونه ترې ګوتنو پورې نه رارسي. او صحیح قیام دا چې انسان بالکل نیغ ښکلې ودرېږي. کو انسان معذور دی یا بیمار دی نو دغه باره ځان له چې کوم دی مسله ده هغه بیا مستثنا دی، دغه خپل بیا حالات دي، خو عام طور چې کوم دی صحتمند سړی د هغه لپاره قیام چې کوم دی فرض دی به لازمي ودرېږي.
او دریم بعض اوقات په قیام کې زمونږ یو ملګری دا غلطي کوي چې بعض اوقات هغه جمعه ته راشي او امام په رکوع کې ویل دی الله اکبر ویل سره فورن رکوع ته ورشي او قیام اونکی نو دغه صورت کې چې کوم دی موږ نه ادا کیږي بلکې قیام چې کوم دی به تکبیر تحریمه پسې به قیام لازمی کوي لږ د قیام مخامخه کوي چې فرض ادا شي او بیا به رکوع ته ځي دریم چې کوم دی هغه قرات کول قرات وی چې ته قرآن مجید صحیح سره لوستل ته قرآن مجید تلاوت وکړي شي په موږ کې تاغي ادنا درجه کم سے کم 3 واړه آیتونه یا یو غټ آیات چې کوم دی هغه انسان په موږ کې ولولي سلورم رکوع کول په موږ کې یعنی رکوع کول دا ځان له مستقل فرض دی او رکوع وی انسان چټټ شي او تاغي ادنا مقدار دومره دی چې کم سے کم دومره ټیټېدل چې ستا لاسونه دی ګوټنو پورې ورسي او ته صحیح رکوع چې کوم طریقې کار دی چې د انسان ملا بالکل نیغه وي او سر او ملا بالکل برابر وي او صحیح طریقې سره چې کوم دی رکوع وشي پنځم چې کوم دی سجده کول سجده په موږ کې دا فرض ده چې دواړه سجدې چې کوم دي دا ځان له فرض دي او سجده وي چې انسان خپل تندې پوزه د پوزمکه باندې ولګي او شاته خپې چې کوم دي پوزمکه باندې خي او خو په صحیح طریقې سره سجده وکړي شپږم اخیره قاعده کول اخیره قاعده مطلب دا چې کدوړه کته مونږی نو هغه کې هغه لومبنه چې کوم قاعده راشي په دویم رکعت دا اخیره ده کو سلو رکعت مونږی نو په سلوم رکعت کې چې کوم قاعده نو هغه اخیره قاعده ده په دغه قاعده کې دومره ټیمه پورې ناسته کول چې څومره ټیم کې انسان تشهود یعنی التحیات لله لولي تو دومره ټیمه پورې په دغه قاعده کې ناسته کول دا ځان له کوم دی مستقل فرض دی بعض علما خروج بصنوعه دا هم په فرایضو کې شمار کړی دی خروج بصنوعه دي ته وي چې انسان په خپل اراده باندې د موز نه بهر شي یعنی په آسان الفاظو کې سلام سره د موز نه اوتل چې انسان سلام سره د موز ختم کی او د موز نه بهر شي نو دا چې کوم دا هم بعض علما په فرایضو کې شمار کړی دي نو دا دیار لس چې کوم د موز فرایض شرایط او ارکان دي نو دې کې چې یو هم ته انسان نفات شو یا پاکي غلطی رااله دې سره د انسان موز چې کوم دی باطلیږي منځ سره نه ادا کیږي په دې وجه د فرایضو په موز کې ډیر زیات خیال چې کوم دی ساتل پکار دي الله تعالی دې په دې فرضونو زده کولو او په دې باندې عمل کولو موږ ټول توفیق راکړي جزاکم الله خیره